ډېر داسې انسانان ستا هغه د جمعې لمانځه ته نه حاضرېږي ډېر داسې څوک ستا چې هغه د جمعې لمانځه ته نه حاضرېږي عام طور پر کشني باندې پر زنانه باندې پر مسافر باندې پر مریض باندې پر لیونی باندې پر غلام باندې د جمعې لمونځ نشته ها که چیرې مسافر رالی د جمعې په لمانځه کې شرکت وکړي ډېره ښه خبره ده که یوه زنانه راله د جمعې په لمانځه کې شرکت وکړي ډېره ښه خبره ده پخوا که ستاسو په یاد دا زموږ په مسجدانو کې به پر دا لارې چې به روان وي د زنانو د لمانځه بندوبست به نه و اوس الحمدلله زموږ د سارا مسجدان خاص کر زما په خیال سره اول مولوي تیمور صاحب هغه د منظرې چې مطلب کم مدرسه کم مسجد آلته د زنانو مسجد جوړ کړي ډېر خوندور کار یې وکړي پخوا به زموږ زنانې په موټرانو کې ناستې ولې دلته به نارینه و لمونځ کوي د دې به لمونځونه ولاړو بس اوس هلته ورشه واسې هلته په مسجد کې خپل لمونځ وکړي ډېره ښه خبره ده پر ښځه د جمعې لمونځ نشته بیا که چیرې د جمعې پر لمانځه برابره سوه خاص کر حرمین راواخله یا خاص کر داسې مسجدان شته لکه سلفیان راواخله هغه د جمعې د لمانځه ترتیب ورته لري که څوم د امام صاحب رحمه الله مطلب په مذهب کې دا خبره نشته چې ښځې راوځي ولې فتنې ډېرې دي فتنې ډېرې دي غمونه ډېر دي د هغه رقم مطلب هغه مصیبتونه ډېر دي نو د دې وجې د زنانې دپاره د الله رسول هم فرمایي د جمعې لمونځ نشته ها کراله بلکل د جمعې لمونځ دې وکړي ولې بې نه کوي خامخا بې کوي د الله رسول فرمایي ورځ پر خپل منبر باندې وفرمایل د مسلم حدیث دی لینتهین اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ای خلقو تاسو د جمعې د لمانځه څخه ځان ملیرې کوئ تاسو مطلب له دې ځانونه وګورئ چې تاسو جمعې لمانځه ته نه راځئ تاسو خامخا د جمعې لمانځه ته حاضرېږئ که نه حاضرېږئ بیا به الله رب العزت او لیختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين بیا به الله ستاسو په زړو باندې سټمپونه در ولګوي بیا به ته په حق او په باطل نه پوهېږې په ښو په بد به نه پوهېږې په تورو په سپین به نه پوهېږې په وحدانیت او د هغه رقم د الله رب العزت چې کوم مطلب عظمت دی په هغه باندې به نه پوهېږې یعنی د کافرانو پر زړو خو الله رب العزت مهرونه ولګوي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم خداغه خبره ده اوس دا کافران ایمان نسی راوړلی ولې نسی راوړلی الله رب العزت پر زړو سټیم پر لګولې د غفلت دلته د الله رسول فرمایي تاسو د جمعې په لمانځه کې غفلت مکوئ ټیک دی مسافر دی مریض دی زنانه ده کوچنی دی غلام دی لیونی دی صحیح سو پر هغه د جمعې لمانځه یو جوړ روغ سړی د جمعې د لمانځه ترتیب برابر دی یو خو سارا او کلی دی خو ځان ته خبره ده نو دلته د الله رسول فرمایي مکوئ تاسو د جمعې لمانځه ته ځانونه حاضروي کنه الله به پر زړو باندې سټمپونه در ولګوي بیا به ته د حق او د باطل فرق نشي کولای بیا به ته د رښتیا او د درواغو فرق نشي کولای او څونه ډېر کسان ستا هغه د جمعې لمانځه ته نه حاضرېږي هلته به دفتر کې مسله واره کوي یاره و د جمعې لمونځ راسه تېر شو پروا نه لري بس د ماپښین لمونځ به راوګرځم په دې خبرو سړی خلاصېږي نه د جمعې لمونځ فرض دی چې ته دلته موجود یا شرطونه پوره یې بلکل پر تا باندې فرض دی بیا ولې سړی نه کوي او بیا که چیرې د جمعې لمونځ نه اوس د ماپښین 4 رکعاتو خو موږ ته چې اوبه نه وي بیا تیمم وواهو نو که د جمعې لمونځ نه و بیا به 4 رکعاته لمونځ کوو که نه اجازه نشته پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي من ترک 3 جمعه تهاونا بها تبع الله على قلبي رواه ابو داود کم سړی چې 3 جمعې د سستۍ د کهالت د وجې د جمعې په لمانځه کې حاضر نشي الله رب العزت په زړه باندې سټمپ ولګوي بیا به بدبخت وي بدقسمت به وي شقیب به وي ذلیل به وي خوار به وي وجه څه ده وجه دا ده چې بغیر د مجبورۍ بغیر د ضرورت بغیر د عذره هیڅ عذر یې نه درلود د جمعې لمانځه ته دی نه حاضرېدی دا بل حدیث دی پیغمبر علیه السلام فرمایي من ترک الجمعه من غیر عذر فليتصدق بدینار فان لم يجد فبنصف دینار رواه احمد که یو سړي عذر نه درلودی د جمعې لمانځه ته حاضر نسو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي ته به د دې په بدله کې چې د ماپښین لمونځ دې وکړي ته به 1 دینار چې دی هغه صدقه کوې خیراته یې که 1 دینار نه لري بیا به 1.5 دینار خیراته یې یعنی وما او تا ته د الله رسول دا خبر حالانکې ګورئ د جمعې لمونځ قضا سو د ماپښین غه به وکړو د الله رسول فرمایي ولې دې قضا کوي ته به راولاړېږې علاحده به د دې چیش کوې ته به صدقه و خیرات کوې چې الله و تا ته معافي وکړي که څه هم ته په دې معافېږې نه
نو که د چا یو دینار په وسه پراو د چا نیم دینار و دینار معنا دا نه ده چې خامخا به پره دینار یا ستا د وس مطابق صدقه و خیرات به کوې هغه د پښیمانۍ اظهار به کوې چې یاره له ما جمعه پاته سوله د الله رسول فرمایي که جمعه چا پرېښوله په زړه به الله مهر ولګوي که چا درې جمعې پرله پسې د سستۍ د وجې پرېښوله الله به په زړه باندې سټیمپ ولګوي بیا به نه په حق پوهېږي نه به په باطل پوهېږي نه به په تور پوهېږي نه به په سپین پوهېږي نو لهذا د الله رسول فرمایي که بغیر د عذره چا د جمعې لمونځ پرېښوي پر زړه به الله رب العزت سټیمپ ولګوي یوه جمعه پاته سو دوې پاته سو ټیک د انسان دی درې پاته سو نو په درې کې نو بیا ګنجایش نشته چې ستا عذر چې دی هغه الله قبول کړي دا بل حدیث دی د مسلم حدیث دی عبدالله بن مسعود فرمایي د الله رسول فرمایي قال لقوم يتخلفون عن الجمعه لقد هممت ان امر د الله رسول فرمایي ما په زړه کې دا خبر راوګرځېده زما دا فکر سو زما دا اراده سو ما دا قصد وکي چې زه چاته وم ته ورسه د جمعې لمونځ ورکړه زه به ورسم وګورم په دا کورو کې کوم څوک د جمعې لمانځه نه دي راغلي بیا به زه چاته امر دا وکړم چې ورسه بوټي موټي راټول کا د دې کور چې کوم دی دا کوم څوک د جمعې لمانځه نه راځي د هغه کور به زور وسوځم و کور ته به ور واچوم ابل حدیث کې راځي هغه د عام فرض المنځو په باره کې د الله رسول فرمایي کدا کشنیانو بچان نه وای ما به کورو ته ور واچول د جمعات ته ول نه راځي دلته د الله رسول فرمایي د جمعې لمانځه ته ول نه حاضرېږي زړه مې غواړي چې ستا د کور ستا کور ته ور در واچوم حالانکه محمد رسول الله خو زما استاد یوه بیرته خیال ساتي محمد رسول الله به زما استاد یوه خبرې خیال ساتي دلته زما استاد کور ته ور راچی ولې ور راچی هغه وجه دا ده چې لویه ذمواري چې ما ته مسلمانان یو ما ته کلمه ګو یو ما ته اذان اورو هیڅ عذر نه لرو بیا د جمعې لمانځه ته نه حاضرېږو دا بل حدیث دی عبدالله ابن عباس فرمایي پیغمبر اسلام فرمایي من ترک الجمعه من غیر ضرورة كتب منافقا في كتاب لا يمحى ولا يبدل في بعض الروايات ثلاث رواه الشافعي د الله رسول فرمایي کچا د جمعې لمونځ بغیر د ضرورت بغیر د مجبورۍ بغیر د عذر پرېښوي د الله رسول فرمایي الله رب العزت کتب منافقا في كتاب الله دا سړی په خپل کتاب کې منافق ولیکي منافق داسې ولیکي چې لا يمحى ولا يبدل نه به دا منافق تورې مټاویږي نه به بدلیږي د الله په کتاب کې ولیکل چې دا منافق دی څونه ډېر مسلمانان ځوانان خاص کر چې نا وخت راپورته کېږي هغه د جمعې لمونځ نه پېژني ته څنګه مسلمان یې ته څنګه کلمه ګو یې یاره ورڅخه هغه د دروغو دین چې دی هغه لا پر خپل دین دونه ټینګ دی ته د رښتیاو دین دی نه راځي لمانځله نو په ځواني او په موټرو په ویګو په وی 8 باندې خطا وتلی دا ټوله بله مټ څخه پاته یې و هغه تورې تیارې ته به روان یو هغه تورو خاور لره به ځو بیا خاص کر زموږ مسلمانانو مطلب ځوانان چې کوم د پښتانه خاص کر راواخه د جمعې په ورځ دوی خامخا په پکنیک د سهار وختي ولاړئ دوی ته په لس جمعې کې هم الله رب العزت جمعه نه ورنصیب کوي ولې و یاره موږ په پکنیک تللي وو څه ووایه د جمعې لمونځ خو ډېر لوی ثواب لري د الله رسول فرمایي د اووه ورځو نه د لسو ورځو ګناوې الله و تا ته در معافوي او ته وروره یوه ورځ نه د دوې نه دي درې نه دي علاحده د جمعې د لمانځه څخه ځغلي د الله رسول فرمایي که بغیر د ضرورته هیڅ مجبوري دې نه درلوده تا د جمعې د لمانځه څخه ځان وایستی تا د جمعې لمونځ پرېښوی تا د جمعې لمونځ قضا کوي تا د جمعې لمونځ ته ځان اماده نه کوي د الله په دربار کې به ولیکل شي منافق اوس که ځان ته زه هر څو مؤمن مسلمان وایم د الله په کتاب کې زه منافق لیکلی نو ما ته څه فایده کوي الله رب العزت دې موږ ته جمعې رانصیب الله رب العزت دې موږ توفیق راکړي چې موږ هره جمعه لمانځه ته حاضر سو بیا خاص کر وختي ورسو بیا خاص کر د الله رسول فرمایي په پښو راسه که لیرې وي بیا که په موټر شي کې راشي پروا نه لري چې څومره ته په پښو راځې څومره قدمونه اخلې پر هر قدم الله رب العزت و تا ته ډېر لوی عوضونه درکوي او ډېر لوی اجرونه درکوي هغه بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې پر هر قدم باندې الله رب العزت و تا ته هغه اجرونه درکوي چې ستا په تصور او ستا په فکر کې به هم نه وي خو موږ د هغه شي څه ډېر ناخبر یو ډېر چې یوه خوا او بله خوا ته یو موږ وایو یاره بس ټیک د سید نو څه وکړمه کار راپېښ شو یوه د جمعې ورځ چټۍ د هغه به بیا زه د لیر څه کومه او بیا زه د جمعې ولمانځه ته نه 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 ګوره نو آخرت خو موږ ته ټوله لرو موږ ته ټوله دا غواړو چې الله رب العزت موږ وبخښي لیکن که ما او تا د بخښلو کوشش نه کوو نو الله رب العزت په ما او تا څنګه بخښي خو ما او تا بخښنګه چې د هغه غوښتې نه ده نو چې الله رب العزت په دربار کې ما او تا بخښنګه نه ده غوښتې نو الله رب العزت په ما او تا ولې بخښي نو په دې وجه باندې هر سړی به کوشش کوو چې د جمعې لمانځه ته ځان حاضر کو او بیا خاص کر مطلب د وختي
چې څومره وختي هغه لوی ثواب دی او چې څومره نا وخت راځي حتی چې خطبه شروع کیږي په دغه وخت ملایکه د الله رسول فرمایي خپل رجستر ګرځه بند کی بیا هغه شی لیکنه ثوابونه لیکي بس ټیک د جمعې منځ دی هغه به وسیم نو الله رب العزت موږ توفیق راکړي چې موږ د جمعې منځ وکړو الله دې موږ توفیق راکړي د جمعې په منځ کې موږ شرکت چې دی هغه وکړي الله رب العزت موږ توفیق راکړي چې موږ د جمعې منځ وکړو په هغه کې الله رب العزت بیا زما او ستا مغفرت وفرمایي و ما تا ته معافي وکړي او زما او ستا ګناوي چې دی هغه معاف شي خیر الله رب العزت ویل او دل قبول منظور وګرځي الله رب العزت پر دې تور مشتمر راکړي چې موږ مرو دا ویلا اله الا الله محمد رسول الله